او مونږ چې کله دا سورت شروع کوو نو په دې اوله کې مونږ دا خبره کړې وه چې دې ته سورة البقره د څه وجې ویل کېږي. نو مختصر تذکره مونږ کړې هم وه چې بقره اصل کې دا د عربۍ ټکی دی او دا چې کوم دی پښتو کې معنا غوا راځي. او بیا اشرف علي تانوي رحمه الله دا یو عالم دی، هغه بیا فرمایي چې البقره اطلاق دا په غوا او په غوایي دواړو باندې کېږي. نو هغه چې کوم دی بیا مخکې په دریم آیات کې چې کوم دی بیا هلته چې کوم دی راغلی دی چې داسې غوا چې هغه چې کوم دی اوبه راوباسي یعنې په کویانو باندې، او بل چې کوم دی دغه کوي پټۍ اړوي. نو د دې نه چې کوم دی هغه اخذ دا کړی دی چې دا چې کوم دی د بقره نه غوایي هم اخیستی شي، مراد اخیستی شي. صحیح شو. دلته الله رب العزت فرمایي په دې بني اسرائیلو کې یو سړی و، په دې بني اسرائیلو کې یو سړی و چې د هغه نوم عامیل. بني اسرائیلو کې یو سړی و چې د هغه نوم عامیل، او دا چې کوم دی لا ولد اولاد یې خپل نه و، خپل اولاد یې نه و. او د ده چې کوم تره زامن و هغه چې کوم دی اولاد یې و خو غریبانانو، او دا چې کوم دی د مالدارو د عامیل مالدار و ډېر زیات. نو د تره زامنو دا سوچ وکړو، یو روایت کې تره زامن راځي او بلکې چې کوم دی دی تره او دا نور چې کوم دی ورارګانو. نو هغوی دا سوچ وکړو چې د ده خو بچي نشته دی. اول یې ده ته ووایي چې ستا خو بچي نشته دی، ته داسې چل وکړه چې خپل دماغ کې موږ نه څه نه څه مقرر کړه، نو زموږ هم ښایسته زندګي تېرېږي، ستا به هم تېرېږي. او چې ده ورته کله انکار وکړو نو هغوی بیا وروسته پلان جوړ کړو چې دا به مړ کړو، د عامل به مړ کړو، او د ده چې څومره جایداد د هر څه د ده خو هسې بچي نشته، دا ټول به موږ ته پاتې شي. او چې کوم دی موږ نه څوک خبرېږي، موږ نه خو هېڅوک هم نه خبرېږي. دوی یو د پلان داسې جوړ کړی و چې موږ نه خو هېڅوک هم نه خبرېږي، او دا چې کوم دا به مړ کړو، د ده چې څومره جایداد دی څومره مال دی دا به هر څه موږ ته پاتې شي. دا یې چې کوم دی مړ کړو. چې کله یې مړ کړو نو هغې نه پس بیا ډایرکټ موسی علیه السلام خواله دا ټول لاړه دا ورونه، او موسی علیه السلام ته ویل چې زمونږ تره زوی عامل نوم یو، دا چې کوم دی چا قتل کړی دی، او موږ له د دې تفتیش وکړه، دې باره کې چې کوم دی موږ له د چا نه د حکم راواخلي چې دا چا وجلی دی، چا قتل کړی دی، پاتې ولګي. نو موسی علیه السلام الله رب العزت د طرفه ورته حکم وشو، وحی وشوه. نو هغه ورته وویله چې الله رب العزت د طرفه حکم دا دی چې تاسو غوا ذبح کوئ. نو دوی چې کوم د دوی باندې دلته خبره دې سره راغله چې دوی خو پخپله وجلی، نو دوی به خبر اړوله راړوله، سوال پسې سوال یې سوا کو، ځکه چې خبر خو دوی کې پخپله موجوده وه. نو دوی موسی علیه السلام ته په دغه ټیم کې وایي چې کس هم زموږ وجلی شوی دی او ته موږ ته وایي چې غوا هم ذبح کوي. اصل کې په موږ باندې غم راغلی دی او ته موږ ته وایي چې غوا ذبح کوي. اصل کې دوی داسې استهزاءً دا خبره داسې وکړله. نو د هغې تذکره مخکې روانه ده. بیا چې کوم دی دوی بیا دویم تپوس دا کړی دی چې غوا مونږ حلاله کړو، نو دا غوا به څنګه دا به ځوانه وي که نه بوډۍ به وي. نو چې کله یې ورته د هغې تذکره وکړله نو بیا ورته وایي چې نه رنګ به یې څنګه وي. نو چې کله یې ورته د هغې تذکره وکړله نو بیا وایي چې ښه چې زیړ رنګ یي، نو دا خو چې کوم دی دا هم په موږ باندې متشابه شوه، داسې خو چې کوم دی ډېرې زیاتې غواګانې وي. نو بیا چې کوم دی بیا ورته وویله چې نه داسې غوا چې هغه جوتي نه وي ډېره، چې جوتي نه وي هغه د کوهي نه اوبه نه راوباسي، او چې کوم دی پټۍ هم نه اړوي، داسې غوا وي. نو چې کوم دوی چې کوم دی سوال پسې سوال سوا کو، الله رب العزت د طرفه حکم ورته چې کوم دی سختېدو. نو الله رب العزت اخره کې چې کوم دی دغه غوا دوی چې کوم دی بیا دوی د یو کس نه واخیسته، یو ځوانو چې د هغه پلار چې کوم دی وفات شوی و، او یوه مور یې وه، او د مورې خدمت به یې کوو په دغه غوا باندې چې کوم دی پی به چې هر څه راغېستل هغه به خرڅول، او په هغې باندې چې کوم دی د کور خرچه او د مور چې کوم دی د خدمت به یې کوو. دوی چې کوم دی اخره کې چې ټول ډېر زیات مجبوره شو، نو دغه ځوان پسې لاړه او هغه ته یې وویل چې دا موږ له چې کوم دی دا غوا راکړه. دا غوا چې کوم دی هغه یو کس سره پیدا شوه، ځکه چې دوی هلته سوالونه دونه ډېر کړي وو. دوی چې کوم دی بیا یو روایت کې داسې راځي که دوی چې ډایرکټ داسې کړی وی یو غوا یې حلاله کړی وی نو هېڅ به هم نه وي، خو دوی هلته دوی سوال پسې سوال وکړو، نو هلته حکم ورته سخت شو، سخت ورته په دې شو چې غوا تاسو حلاله کړئ، خو چې هغه بوډۍ هم نه وي او ځوانه هم نه وي، او چې کوم دی زیړې رنګ وي، او چې کوم دی جوتي هم نه وي. نو دوی باندې بیا چې کوم دی دغه یو غوا به او دا به کوم دی کوم ځای کې پیدا کړي، نو دا چې کوم دی دغه بیا یو هلک سره وه، او هلک ورته بیا اخره کې څه وویل چې دا خو چې کوم دی زه نه خرڅومه، زه چې کوم دی دا غوا نه خرڅومه، او که نه دوی چې کوم دی بیا ډېر زیات دغه هلک مجبوره کړو. چې کله یې مجبوره کړو نو هغه ورته بیا وویله چې د دې خو چې کوم دی په دغه ټیم کې د غوا قیمت به 3 دیناره، او هغه هلک چې کوم دی وایي چې زه دا غوا تاسو باندې خرڅه کړم، خو په دې دغه باندې په دې شرط باندې چې تاسو کله دا غوا حلاله کړو، دا سامان چې کوم دا داسې کېدی، او په دې سامان باندې چې کوم څومره سره چې کوم راځيږي څومره سره راځيږي دا مال راکوي. نو دوی خو بیا مجبوره وو، دا چې کوم دومره سره بیا ولا ورکړه، او دا چې غوا چې کوم دغه نه واغسته، غوا چې کوم دی واغسته بیا حلاله کړه.
نو د هغې بیا روایت کې راځي چې یا حکم ورته وشو چې لکۍ راواغېسته، لکۍ چې کوم دی لکۍ باندې چې کوم دی دغه مړی و، نو مړي ورته په خپله وویله چې زموږ قاتلان چې کوم د قطره زامن دي، یا چې کوم دی ژبه او یا چې کوم دی زړه. درې روایت چې کوم دی راغلي دا چې د غوا نه راواغېسته او دی چې کوم دی مړی په والی او د هغې چې مړی چې کوم دی الله پاک حکم باندې ژوندی شوی او چې کوم دی خپل قاتلانو ښودلي وو. د هغې تذکره ده. وإذ قال هر کله چې ویله موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته دغه کسانو ته ان الله بشک الله پاک حکم کړی دی یأمرکم حکم کړی دی تاسو ته ان تذبحوا بقرة چې تاسو حلال کړئ غوا غوا. قالو نو دغه خلکو ورته وویله اتتخذون هزوا آیا تاسو مونږ نیسئ هزوا په ټوکو سره. یعنې دلته موسی علیه السلام ته دا خبره دې څه وکړله، یعنې ته مونږ سره ټوکې کوې، مونږ باندې چې کوم دی مړی راغلی دی ته مونږ سره ټوکې کوې. نو بیا ورته موسی علیه السلام وایي قال اعوذ بالله، موسی علیه السلام ورته وویله زه پناه غواړم اعوذ بالله د الله پاک په نوم سره ان اکون من الجاهلین چې زه شم د جاهلانو خلکو نه. یعنې ټوکې کول دا خو د جاهلانو خلکو کار دی، زه خو چې کوم دی پیغمبر یم، نو زه پناه غواړم د الله په نوم سره چې زه شم د جاهلانو نه. قالو ادع لنا، نو دې خلکو ورته وویله ادع لنا سوالو که یعنی دعا وغواړه زمونږ دپاره ربک د خپل رب نه یبین لنا چې هغه ظاهر کړي زمونږ دپاره ما هیه چې دا غوا به څنګه وي. قال نو هغه وویله موسی علیه السلام ورته وویله انه یقول چې بېشک الله پاک فرمایي انها بقره چې بېشکه دا غوا به وي لا فارد نه به ډېره بوډۍ وي ولا بکر او نه به ډېره ځوانه وي عوان بین ذلک د دې په درمیان کې به وي ففعلوا ما تؤمرون وکړئ تاسو ما هغه څه تؤمرون چې د څه شي تاسو ته حکم شوی دی. قالو نو دوی بیا بل سوال دا وکړو قالو ادعو لنا سوال وکړه موسی علیه السلام ته د قوم فرمایي چې سوال وکړه زمونږ دپاره ربک د خپل رب نه یبین لنا چې هغه ظاهر کې زمونږ دپاره ما لونها چې د دې غوا رنګ به څنګه وي. قال نو موسی علیه السلام ورته وویله انه یقول چې بېشک الله پاک فرمایي انها بقره صفراء چې بېشکه دا غوا به وي صفراء زیړ رنګ والا فاقع لونها تیز رنګ والا لونها تسر الناظرین داسې رنګ والا چې هغه نظر چې کوم دی هغه خوشحاله وي، داسې تیز رنګ والا چې هغه نظر خوشحاله وي. قالو نو دوی ویله بل سوال یې دا وکړو ادعو لنا زمونږ دپاره سوال وکړه د خپل رب نه یبین لنا چې هغه ظاهر کې زمونږ دپاره ما هیه چې دا غوا چې کوم دی یعنی چې تیز رنګ والا وي نو بیا به چې کوم دی بیا به څنګه وي. ان البقره چې بېشکه دا غوا تشابه علینا په موږ باندې متشابه شوه علینا په موږ باندې و انا ان شاء الله او بېشکه موږ ان شاء الله که چېرې وغواړي الله پاک لمهتدون نو چې کوم دی موږ به هدایت بیا موږ په نیغه لار به چې کوم دی موږ روان شو. قال نو ویله انه یقول چې بېشک الله پاک فرمایي انها بقره چې بېشکه دا غوا به وي لا ذلول دا به چې کوم دی جوتي نه وي تثیر الارض چې هغه واړوي پټي لره ولا تسقي الحرث او دا چې کوم تثیر الارض پټې واړوي ولا تسقي الحرث او یا چې کوم دی کویا نه اوبه راوباسي پټي دپاره مسلمة لا شیته دا چې کوم د دوی دپاره کافي ده لا شیته فیها چې په دې کې به هېڅ خبره نه وي. قالو نو هغوی وویله الآن جئت بالحق بیا چې کوم د موسی علیه السلام ته په دې ټینګ بیا دا خبره کوي ها وایي الآن جئت وس چې کوم د موسی علیه السلام الآن معنی ده وس یعنی وس په دې ټیم کې جئت بالحق تا رښتیا خبره وکړه. موسی علیه السلام ته وایي چې وس دې صحیح خبره وکړه حالانکې موسی علیه السلام اوله کې ورته کومه خبره کړې هغه هم دوی دپاره ټیک وه خو دا وروسته دوی چې کوم خپل ځان دپاره هسې ګرانه کړه. فذبحوها دوی چې کوم د غوا حلاله کړه وما کادو یفعلون او نو دوی چې د غوا حلاله کړه ډېر د مجبورۍ نه حلاله کړه وما کادو یفعلون او نو دوی دا چې کوم دی داسې د غوا حلالونکي وما کادو یفعلون او نو چې کوم دی دوی داسې کړی وي. الله پاک دې موږ عمل کړو توفیق اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار. يا لزم بحال رحمك يا لزم بحال رحمك زمن گناهونه معاف يا لزم د جمعات آباد يا الله إخلاص مقدر نصيب يا الله بماران لهم شفاء كاملة عاجلة مستمرة ورك يا الله مولد حضور صلى الله عليه وسلم إطاعت سرد محبة نصيب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.
کېنه نه موبایل والا